چې سړی کله په جاز کې مونځ کوي یا په گاډي کې مونځ کوي نو دا خو به کله دا گاډي یو طرف ته تاویږي کله بل طرف ته تاویږي نو دا مونځ کېږي جاز کې سړی مونځ کوي د نفلو په باره کې خو ټول امت متفق دی نوافل سړی په ستورلۍ باندې کولی شي البته فرض مونځ چې کم دی فرض مونځو په کشتۍ کې صلات په سپینه خو صحابه وکړی دی نو کوم علما چې د فرض مونځ په ستورلۍ باندې قایل دي نو هغه قیاس کوي په صلات په سپینه کې په کشتۍ په مونځ بس په سورلۍ دې سړی فرض منظم کوي ابن عمر به چې کله کو ویترو ته به دا راکوزېدو معلومه دا شوه چې که بالفرض راکوزېدل ممکن و نو بیا دې سړی په ځمکه باندې مونځ وکړي په سورلۍ دې نه کوي خو که د دې ځای نه سړی امریکې ته روان دی یو 10 غنټې سفر دی یا سعودي عرب 15 غنټې سفر دی مونځونه پکې قضا کېږي د هغې دوه طریقې دي یو خو دا چې جمع بین صلاتین دي وکړي صبر دی وکړي مونځ په تاخیر باندې وکړي چې کله کوشو د جاز د مونځ به وکړي د ګاډي نه او که جمع بین صلاتین هم دې مونځ یې نو بیا دې هم دقه شانې وکړي په دې جاز کې او په دې ګاډي کې دې دا نیت وتړي او خپل مونځ دې پوره کړي ان الله بیشک الله تعالی واسع فراخ رحمت والا دی علیم او پوهه دی وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه دابل جدي شک او شبهه او داغي جواب او دلته رد دی په عقیده د اتخاذ الولد باندې چې د الله تعالی بچشته دا د اتخاذ الولد عقیده د يهودو د عیسایانو د مشرکانو د درې قسمه خلکو ده يهودو عقیده د عزیر علیه السلام په باره کې وا چې دا د الله بچی دی د عیسایانو عقیده د مسیح علیه السلام په باره کې وا چې دا د الله بچی دی په دې مشرکانو کې یو قبیله د سوا چې فرشتو ته به د الله لوریانې ویلې دا ټول اتخاذ الولد دی الله په درې وړ باندې رد وکړو د الله تعالی بچی نشته وقالو دیویل اتخذ الله الله نیولې دی ولدن زوی عیسی علیہ السلام د الله بچی دی عزیر د الله بچی دی علیهم السلام سبحانه پاک دی الله تعالی د زوی د نیولونه یو دلیل بل له ما فی السماوات والارض بلکې د الله د پاره دی هغه سوچ په اسمانونو کې دی ول ارض پزمکه کې دی نو الله په بچو باندې سکی بل دلیل کل له قانتون دا ټول د دې الله تابعدار دي نو بیا بچو باندې الله سکی سلورم بدیع السماوات ناشنا پیدا کون کې د اسمانونو دی ول ارض د زمکه دی الله بدیع السماوات بدیع په معنا د مبدع باندې ابداع څه ویل کېږي الايجاد ایجاد ته ویل کېږي او څنګه ایجاد دسه ایجاد ده چې دا غي مخ کې څه ثبوت هم نشتا دا سه ایجاد چې دا غي مخ کې څه مثال نشتا الايجاد بلا مثال سابق چې مخ کې دا غي څه مثال او نظیر نشتا دغه ته ویل کېږي بدعت نو بدعت نوې کار ته ویل کېږي په دې ځمانه په دین کې چې سړی کله نوې منځونه نوې عبادتونه هغه نوې رسومات پیدا کوي موږ ته بدعت وایو بدعت دو قسمه یو لغوي بدعت ته بل اصطلاحي بدعت ته لغوي بدعت هر نوې کار ته ویل کېږي هر نوې کار د لغوي بدعت ته لکه دا موبایل په خوانه وز جوړ شو دا بدعت ته لوډ سپیکر په خوانه وز جوړ شو دا بدعت ته دا مختلف گاڑی په خوانه وز جوړ شو دا بدعت ته نو دا بدعت لغوي یا په حدیث کې چرازي چې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه کله دوبه ابن کعب په قیادت کې صحابه کرام په تراو باندې ودرول او سباراغه وی کتل داخله په امام پسې ولاړ دی نو ویل کنه چې نعم البدعه هذه نعم البدعه هذه نو بدعت ته ډېر ښه بدعت ده دا بدعت ډېر ښه دی دی بدعت په معنی دی بدعت معنا ده چې دا یو نوې کار دی ډېر ښه دی ګوره په امام پسې خلک ولاړ دي اتفاق او اتحاد دی یو بدعت اصطلاحي دی اصطلاحي بدعت څه ته ویل کېږي احداث الامر ما لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا في زمن صحابته احداث الامر ما لم يكن موجودا في زمن النبي ولا في زمن صحابته یو نوې کار پیدا کول چې دا نه د پیغمبر په زمانہ کې او نه د پیغمبر د صحابو په زمانہ کې دغه ته ویل کېږي بدعت دا بدعت بیا دوه قسمه یو ته بدعت صحیح او یو ته بدعت حسنه وي دا علماء دا تفریقونه کړی دي بدعت حسنه بدعت سیئه بدعت سیئه غي ته ویل کېږي چې په تور د عبادت باندې په دین کې یو نوې کار زیات شي په تور د عبادت باندې په دین کې یو نوې کار پیدا شي د بدعت سیئه وي ځکه هر بدعت حرام دی هر عبادت حرام دی سوا د عبادت چې باغې باندې شریعت ثبوت موجودي دا بدعت سیئه دی هر هغه نوې کار چې په تور د عبادت باندې سړی په دین کې زیات کی
لکه دا درېمې څلوېښتمې اوومې جمعې وغیره یې بدعت حسنه ده. بدعت حسنه هغې ته وایي چې دا د دین د ترویج دپاره او د دین د اشاعت دپاره نوی کار ایجاد شي، خو عبادت په نیت باندې نه، په طور د عبادت نه. لکه موږ داسې وایو چې یاره دا لوډ سپیکر دی چل په مونځ سړی په لوډ سپیکر باندې مونځ کوي، خو دا هم یو نوی کار دی. خو دا د عبادت په نیت څوک نه کوي چې یاره په دې لوډ سپیکر کې مونځ کول څه عبادت دی. په دې کې فایده دا ده چې دا به د آواز اوچت کړي، دا یې معنا ده. د دین دپاره نوې طریقې ایجاد کول چې یاره په دې طریقه به د دعوت کار وکړو، په دې طریقه به وکړو. لکه دا مدارس دي، دا یو ډېر ښه مثال دی. په دې د مدارسو دا وجود دا بدعت حسنه دی. د رسول الله په زمانه کې داسې مدرسې نه وي. رسول الله زمانه خو څه کې د سلفو زمانه کې هم داسې مدرسې خو نه وي چې بس مدرسه ده په هغې کې محتمم دي، استادان دي، بس په جومات کې به یو مولي صاحب ناست و خلکو ته به درس کو، قرآن به وایي، حدیث به وایي. مدرسې جوړې شولې، دا بدعت حسنه. نو مدرسه سره عبادت په نیت څوک نه جوړوي، په دې نیت جوړوي چې جوړی کوم خلک پکې سبق وایي، دا به ثواب وي. نو دا بدعت حسنه او سیئه دې ته ویلې کېږي. او نور خو هر یو سړی خپل بدعت ته ښه وایو او پردي ته په غلط نظر باندې ګوري. هر بدعت حسنې چې خپلي او هر بدعت قبیح چې د بلي بل کس چې کوي هغه بدعت دی او چې زه کوم هغه سنت دی، نو دا خبره داسې نه ده. بدیع السماوات والارض، ناشنا پیدا کوونکی د اسمانونو دی، والارض ناشنا پیدا کوونکی د ځمکې دی. واذا قضا، کله چې الله فیصله وکړي، کله چې الله حکم وکړي، یا کله چې الله اراده وکړي، امرن د یو کار اراده وکړي یا فیصله وکړي، فانما یقینا فقط یقول الله له هغې ته کن شا فیکون، هغې استشي کن فیکون. دا پنځم دلیل شو دې خبرې چې الله تعالی له د بچو ضرورت نشته، کن فیکون، فورا الله کن فیکون ذات دی. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله تاتينا آية. دا یو بل سوال او دا غي جواب، بل شبهه او دا غي جواب چې مکی مشرکانو او دارنګ يهودو نسواراو. عبد الله ابن عباس دې يهودو اعتراض کړ، امام مجاهد ودا نسواراو کړ، امام قتاده ودا مشرکانو د عربو کړی دی، امام قرطبي دا اقوال ذکر کړی دي. ظاهر دار چټولو د اعتراض کړی دی په دې وجبانه چې د الله د رسول نزان خلاص کی چې کستا دا دین حق دین وي، نو الله دې زمنګ سره خبرې په خپل باندې وکي چې دا پیغمبر ما در لګلې دی او تاسو د اطاعت وکړي، او یا دې مونږ ته د پر رسالت باندې د سیو نه خراشي، لکه څنګه چې د موسی علیه السلام اجدها وا او عیسی علیه السلام مړي ژوندي کول، خدا سے معجزه پکار ده. نو الله تعالی دا غي جواب وکړ.